ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يابى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما محترم حاضرین علماء کرام مشرانو او کشرانو د جماعت اشاعة التوحید و سنت کارکنانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم حاضرین مشران علماء ناس دي، امیر محترم ناس دي، زما د پاره د خبرو څه گنجائش نه پاتې کیږي چې زه ستاسو او د مقررینو مابینځ کې حایل جوړ سم، خو صرف د خپل صوبې د صوبه بلوچستان د طرفه د نمایندګۍ په طور سره یو څو خبرې کول غواړم. محترمو حاضرینو، زمونږ تعلق د هغه علاقې د هغه بلوچستان سره دی چې په کومه علاقه کې شیخ القرآن رحمه الله تعالی وینو توی کړی ول. نن هغه بلوچستان دی، الحمدلله تاسو د میډیا په ذریعه وینئ. نن هغه بلوچستان دی، الحمدلله تاسو په خپله وینئ چې کوم د اشاعت کم د جماعت اشاعة توحید و سنت د هغه میشن د هغه دستور د هغه میشن سره کوم روان دی، دا د الله فضل کرم دی. هذا من فضل ربي. په دې کې زموږ څه کمال نه دی. د شیخ القرآن رحمه الله تعالی چې کومه وینه په هغه صوبه کې تو کړې ول، لکه بیګا چې امیر محترم خبره وکړ چې هغه صوبه چې اولنۍ صوبه ده چې شیخ القرآن رحمه الله تعالی راغلی و او هغه په ګټو ویشتل شوی ولو، خو د هغه وینې نن الحمدلله د هغه نتیجه د هغه ثمره اوس وشوه. محترمو حاضرینو، زمونږ د هغه علاقې سره تعلق دی چې په حساب د نن څه 15 کاله مخکې محدود ملګري ول چې د جماعت څه ډانچه نه وله، لیکن د الله فضل کرم چې موږ په دای څو کال کې د دې مشرانو په دعاګانو سره د امیر محترم په شفقت د وجې چې هغه بار بار راتلی بلوچستان ته، الحمدلله هلته ملګري داسې منظم شول لکه څنګه چې اوس په کې پي کې کې زه ملګرو ته کله کله وایم چې کې پي کې په د جماعت په میشن کې په اجتماعاتو کې په جلسو کې اول نمبر ده او په دویم نمبر انشاءالله دا زه وایم چې هغه زموږ بلوچستان دی. تاسو ولیدله چې زموږ بلوچستان کې کومه اجتماع موږ وکړه، زموږ د خپل توقعات څخه بهر وله. تقریبا 100 کال چې کومه اجتماع موږ وکړل، زموږ د اجتماع نه یو میاشت مخکې کوم د بلوچانو علاقه بلوچ بیلچ علاقې چې وې په هغه باندې موږ دوره وکړل. تقریبا 39 ځایونه موږ لاړلو، په هغه کې 19 ځایونه موږ تنظیم سازي وکړل. یو عالم و چې هغه بوډا عالم، هغه له موږ لاړلو، د هغه ته موږ لږ تعارف وکړو او بیا موږ ورته وویل چې په بلوچستان کې الحمدلله زموږ کار داسې منظم دی. هغه د ټوله مکران موږ بیا امیر جوړ کړي. مکران یو غټه ډیویژن دی چې هغه تربت گوادر د علاقه د هغې نه لاندې دی. مولانا مفتی محمد الیاس صاحب
د هغه تقریبا 3 اکړه باندې مدرسه ولا چې کله موږ د هغه سره خبرې شروع کړې هغه ډېر حیران شو او د ډېر خوشحالۍ نه وژړل او دا وویله بول اچھا میں نے تو یہ سوچا کہ اشاعت بلوچستان میں دفن ہو چکا ہے یہ تو الحمدللہ اشاعت زندہ ہے نو ما ورته ویل مال انشاءالله اشاعت زنده تا زنده ہے زنده رہیں گے انشاءاللہ محترمو دا په هر دور کې مختلف فتنې راځي خو د مختلف فتنو مقابله چې کړې ده په هر دور کې د مختلف فرقو مقابله چې کړې ده هغه واحد زموږ جماعت دی ته ګورې ټولو جماعتونو څخه په پاکستان کې واحد زموږ جماعت دی چې هغه کله باطله فرقه که هغه په کوم نوم سره یې موږ چې کله لاړلو تربت له تاسو به اورېدلې په دې تربت کې ذکریان دي هغه صرف ذکر کوي نور عبادات نه کوي او دوی چې کوم د ذوالحجې 10 روژې دي په ځان فرض کړي دي یکم ذوالحجه نه د 10 ذوالحجې پورې نور دوی کوم هغه رمضان روژې نه نیسي او 27 رمضان باندې دوی خپل یو کعبه جوړه کړې ده هلته طواف کوي موږ د هغو علاقو ته لاړلو خاص د هغو مرکز ته موږ لاړو نو هغه ملګرو ته موږ راجمع کړل د هغه مشران موږ ورته ویل چې موږ د سرکاري راغلي موږ دوره کوو نو بیا هغه ته موږ لږ مجله شروع کړو نو موږ د سورة اعراف هغه آیاتونه ورته ویل یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره موږ ورته ویل چې آدم علیه السلام نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې پیغمبران چې دنیا له راغلي دي د یو مقصد دپاره هر پیغمبر به خپل قوم ته دا ویل یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ای قوم زما تاسو صرف د یو الله عبادت وکړئ ځکه چې ستاسو دپاره د الله څخه ستاسو یعنی د الله نه علاوه بل څوک ستاسو دپاره مشکل کشا نشته حاجت روا نشته نو هغه ملګري ما ته وایي و ادھر تو بہت ساتھی آتے ہیں لیکن ویسے پکنک کے لیے آتے ہیں ہم کو کوئی بات بھی نہیں کیا کہ دین کے سره ہے اور توحید کے سره ہے نو دا د الله فضل کرم الحمدلله ما ملګرو ته ویل چې انشاءالله موږ یو کال 2 کاله دومره محنت په دې علاقه کې وکړو انشاءالله په دې ذکریانو کې موږ انشاءالله مسلمانان پیدا کوو خدا انشاءالله موږ ته وایو چې هر علاقه کې بیا دا خبره کوم چې مختلف فتنې دا راوچتېږي په مختلف شکلو باندې په مختلف علاقو باندې خو زموږ جماعت انشاءالله دا واحد جماعت دی چې هغه د هر قسم فتنې مقابله هغه کوي کوم چې د سورة آل عمران 31 نمبر آیات ما ستاسو مخکې تلاوت کوي الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ورته وایي ای پیغمبره و دې خلکو ته که تاسو چېرته محبت کوئ د الله سره نو فتبعوني نو تاسو زما تابعداري وکړئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله وایي ځکه چې قرآن او حدیث دواړه منل په دواړو عمل کول دا فرض دی صرف که یو انسان وایي چې صرف زه قرآن منم حدیث نه منم یا حدیث څه ملنډې دي یا حدیث څه خرافات دي نه هغه مسلمان پاتې کېدای نشي د مسلمان دپاره یو خپل پلیټ فارم چې مسلمان به د خپل حدود نه بهر نه ځي مسلمان هغه ته ویل کېږي چې هغه په دې عمل وکړي نو قرآن کې الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله کله چې الله وایي تاسو ای نبی علیه السلام دې خلکو ته ووایاست که تاسو چیرې محبت کوئ د الله سره نو فتبعوني زما تابعداري وکړئ د نبی علیه السلام په تابعداري کې بیا 2 انعامات الله ورکوي يحببكم الله ويغفر لكم الله بس تاسو سره محبت وکړي او الله بس تاسو ګناهونه معاف کړي والله غفور رحیم او الله تعالی غفور بخونکی ذاتی او رحمان ذاتی رحیم ذاتی دا شان حدیث ما تاسو مخکې تلاوت کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي كل امتی يدخلون الجنه الا من ابى چې زما ټوله امت هغه جنت به داخليږي لیکن هغه کس چې هغه انکار کوونکی ابا قیل ومن یابا یا رسول الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وسو چې اې د الله رسوله ابا چاته ویل کېږي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى چا چې زما تابعداري وکړل هغه به جنت ته ځي او چا چې زما تابعداري ونه کړل هغه ځای به جهنم هغه ته ابا ورل کېږي الله تعالی دې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين